زکات ورکول دا پچا باندې لازم او فرض دی چې اول ما او تا ته پته ولګي چې آیا زب زکات ورکوم که زب زکات اخلم ورکول یې پچا باندې دی هغه لپاره شرایط څه دي په قران کریم یا په احادیثو مبارکو کې ټولونه اول شرط چې دی صاحبانو د زکات لپاره کوم انسان به زکات ورکي چې هغه انسان ټولونه اول مسلمانی اسلام زکات ورکولو لپاره شرط دی په نان مسلم باندې په کافر وغیرہ باندې عرب پتیان کرب پتیان دي الله جل جلاله فرماینا ستاسو د مال څلويختم حصہ مال مرا کوي هغه زنه واړو اغوی نه زکات نه ادا کیږي کله سم حصہ ورکم اغوی ته د صدقې یا د زکات ثواب نه ملوږي ولی اصل سیز پکې موجود نه دی چې هغه ایمان او اسلام دی ہر شی پارا شرط موقوف علیہ حیثیت لري چې نور شیان پورې تړل شوی دي هغه ایمان او اسلام دی اول نمبر شرط مسلمان کېدل دویم نمبر شرط بالغ کېدل یو مسلمان بچای دی حصہ ډیر رسی او نابالغ دی نو چې نابالغ دی دا انسان مکلف نه دی مکلف ویل کېږي هغه انسان ته چې د اسلام احکام ورته متوجی نابالغ ته یا د اسلام احکام متوجی نه دی نو دویم شرط دا دی چې دا انسان با بالغ وي په مسلمان نابالغ باندې زکات ورکول نشته اگر چې پلار سره ډېر حصہ وی دلې ورکړي بس نشته پاغه باندې دریم نمبر شرط دا انسان با عاقل وی عاقل یعنی مجنون بنی لیونی بنی اگر کدا انسان مسلمان دی بالغ دی خو مجنون دی که مجنون ځکه مجنون انسان مکلف نه دی اغا آزاد دی اغا مرفوع القلم دی اغا نه د خطایي او د ګناهي او قلم اوچت دی اجنتی دی بس مجنون دی ذهن معطل دی تمیز نشي کولای د عبادت او د عادت او د سم او د غلط او نشي کولای اگر چې مسلمان دی او بالغ دی او ډیر مالدار دی خو مجنون دی زکات ورکول به نشته درې څلورم نمبر دا انسان با مالکی نصاب وی مالک واقدار نصاب اندازہ اغا اندازہ چې دین اسلام کوم اندازہ خودل دا اغه ته نصاب ویل کږي مالکی نصاب وی دا اغه اندازې مالک وی پیسې سره سپین باور سره مال تجارت چې کوم اندازہ اسلام خودل دا اغه څومره دا کله انسان ته مالکی نصاب ویل کږي یاد لرئ چې کله چا سره 7.5 تولې یا د هغه نه زیات سونی کدا خزئی او کدا سړی او کدا زیب او د زینت د پاری او که اسی زنانه وی چې دا غزما د خاوند د پاره د زیب او د زینت د پاره د وی دا خو چې 19 تولې یا د هغه نه زیاتې دا د سرو زرو نصاب او اندازه دین اسلام خودل ده په د باندې زکات ورکول شتا یا 19 تولې نشته ور سره نشته په 15 دی شپږ دی 2 دی 3 دی نشته په د سپینو زرو نصاب 52 تولې اوس وخت کې ما تاسو کړه نږدې ورځو کې 52 تولې د سپینو زرو قیمت راځي تقریبا 1,65,000 روپے داس تیر کال 1,42,43,000 روپے راتلی چې چا سره 52 تولې سپین زر وی یا داغه نه زیات په د باندې زکات ورکول بیا دای مالکی نصاب دی شرایط بیا نورم دی او نقدو پیسو د 52 تولو د سپینو زرو قیمت
د 52 تولو د سپینو زرو قیمت جوړږي 1,65,000 روپے. نو کچا سره 19 تولې سره زرو د مالک نصاب دی، کچا سره 52 تولې یا زیات سپین زرو د مالک نصاب دی، او کچا سره 1,65,000 نه زیات روپے وی د مالک نصاب دی. اوه یا دومره روپو مال تجارت سړی به چې ما سره 19 تولې نشتا، 52 تولې نشتا، 1,65,000 نقدي روپے را سره نشتا، سٹور بی سٹور مال تجارت. ستا تجارت د کپڑے دی، ستا د تجارت د پارٹس د گاڑو دی، ستا جرنل سٹور دی، چې هر شي ستا تجارت دی. آغا مال تجارت کے 1,65,000 روپو وہ یا غیر نزیات تم مالک نصابی چه دا نور شرائط در کی پوری پتا باندیم کالپس زکاة ورکول لازم او فرض دی. دا صاحبی چه مفتی سے محترم مزید سنگا ورکم چانا قرض والا سونا خرچے کا خدای پاک جل جلالہ احکام خوبت پورا کی قرض والا چانا زکات ادا کا بیا ولا ورک چکلے وګټي دکان نه مال خرڅ کا، سونا خرڅ کا، سپین خرڅ کا. تعالی چکل خدای پاک جل جلاله 200 تولې در کول چرته ورته وی دي چې 200 ډیری دي، دا 200 مال مرا کا نن وای چې زت څنګه زکات ما سره خو نقد پیسې نشته، یو توله به وسی 2 تولې 4-5 لک روپے به خرڅ کی، زکات به پکې ادا کی. 100 عذر معذرت پدې کې نشته. غلط گپ شپ بنو چوڑوے دین اسلام احکامنا.